نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم صدق الله العظيم. زما معزز سامعين، دا پنځم درس د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم چې د آقا علیه الصلاة والسلام مبارک د سیرت سلسله مونږه شروع کړې وه، او په دغه سیرت درسونو کې زمونږ چې کم ابتدائیه کلماتو هغه د صحابه اکرامو د عشق هغه موضوعات چې صحابه اکرامو د آقا علیه الصلاة والسلام مبارک یا سیرت خلولو د پاره چې سیرت را خپل کی، دغه صحابه اکرامو خپل ځانونه د رسول الله مبارک په ذات باندې فدا کړي، او دا هغه خلق چې دغه صحابه اکرامو نه خپلوانو ته کتلي، نه خپل اولاد ته کتلي، نه خپل ځان ته کتلي، نه خپل مالونو ته کتلي، بلکې دا تمام اشیاء به د آقا علیه السلام مبارک په ذات باندې به قربانول. بعضې خلک داسې وي چې هغوی صرف په خوله باندې وینا کوي. صحابه کرام هغه خلک چې دغه مبارکانو دا وینا چې مونږ تا سره محبت کوو، رسول عربي صلی الله علیه وسلم به یادولو. صرف دانه چې د هغوی دا وینا وه، بلکې عملی توګه باندې هغې ماوتا ته وښودل، او د تاریخ په دې پاڼو کې ولیکلی شو چې یقینا صحابه اکرامو د هغه مینې اظهار وکړه چې د کمې مینې هغوی به کلمات ویل، او د کمو مینې اظهار به چې هغوی په خپل ژبو سره کولو. نو دا هغه صحابه اکرامو. او بل د آقا علیه صلات وسلام مبارک عشق او دا محبت را خپلول، دا خو د قرآن عظیم الشان هم فیصله ده. مونږ به د هر شي نه وړاندې د آقا علیه السلام مبارک مینه محبت را خپلو، عشق د آقا علیه السلام مبارک به را خپلو. که یهود او نصاراو ته وګورو، هغوی د آقا علیه السلام مبارک سره مینه محبت نه کوي. قرآن عظیم الشان خپله دا صدا وکړه چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. وایي که چېرته تاسې د الله تبارک وتعالی سره مینه محبت کول غواړئ، نو تاسې زما اتباع وکئ. قرآن عظیم الشان هم دا فیصله ورکړل چې اول اتباع دا به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوئ، او مینه او محبت په زړه کې به د هغې ساتئ، د هغې سیرت به را خپلوئ، نو بیا به تاسو سره الله تبارک وتعالی خپله مینه محبت کوي. ستاسو ګناهونه به الله رب العزت معاف کوي، او تاسو ته به بخشش هم کوي. الله غفور الرحیم ذات دی. نو په دغه آیت مبارکه کې چې ما ستاسې وړاندې کم ولوسته، الہ العالمین فرمایي قل ووایه ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته خپل امتیانو ته ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. آقا علیه صلات والسلام مبارک امتیانو ته الہ العالمین په ژبه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څه پیغام ورکوي؟ که چېرته ستاسو مینه محبت د خپل آباو نه، د خپل پلارانو نه، د خپل بیبیانو نه، د خپل رونو نه، د خپل زامنو نه، د هغه مال نه چې تاسې ګټئ، او بل آقا علیه السلام الله رب العزت وفرمایل چې احب الیکم من الله ورسوله، یعنی هر هغه څیز چې تاسې په دنیا کې که هغه د رهایش دپاره چې کم کور دی په هغې کې اوسېږئ، تاسو هغه باندې چې کم راضي یئ. الہ العالمین فرمایي که چېرته دا تاسو ته زیاده محبوب وي د الله او د هغه رسول نه، فتربصوا، بس تاسې بیا انتظار کوئ. نو انتظار د څه شي انتظار دی؟ همدغه د باري تعالی د عذاب انتظار دی چې ته اوس یو عمل کې، په هغه عمل کې د آقا علیه السلام مبارک سیرت طرف ته سوچ نه کې، فکر نه کې، یو عمل داسې کې چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه وي کړی، او آقا علیه السلام مبارک بلکې هغه بد ګڼلی وي، او ته دا را خپلې، نو بیا خو انتظار د څه شي کوه؟ د الله رب العزت د عذاب کوه. صحابه هغه خلک وو چې دی به اول چې کله به میدان ته وردانګل د یو کار، اول به نظر د
د آقا علیہ السلام مبارک په سیرت باندې به اچولو چې آیا د رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک دغه عمل کړی دی یا دغه عمل خوښ کړی دی، نو بیا به هغه عمل صحابه کرامو کولو. بل هغه صحابه کرام چې د عشق دی مقام او مرتبه ته رسیدلی وو چې د خپل ځانونو خیال به هغه نه کولو، بلکې که خیال وو په ژوند کې پس له وصال پس له مرګ نه د هغوی دا تمنا چې آقا علیہ السلام مبارک ته څوک ضرر ونه رسوي، څوک تکلیف ونه رسوي. د رسول الله مبارک تکلیف هغوی ته په حالت د دې چې دی حیات هم برداشت نه او دا حالت چې کله د دنیا نه تشریح هم برداشت نه. په هغې کې یو صحابي چې عاشق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سعد بن ربیع رضی الله عنه، داسې عجیبه عاشق چې دی غزوه احد چې په احد کې شهیدان هم شول، په هغې کې دی مبارک سخت زخمی و، 12 زخمه د نیزو د ده مبارک په دې وجود باندې لګېدلي و. کل زخمونه د ده مبارک په وجود باندې 80 زخمه و. دی مبارک شهید و، هغه شدید زخمی و، د شهیدانو په صف کې پروت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای ما تبا د سعد بن ربیع خبر څوک راوړي چې دا خبره وکړه، نو حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه مبارک د مبارک پسې تک شروع کا، یعنی دا سعد بن ربیع رضی الله عنه تالاش ابی بن کعب رضی الله عنه کولو، او د مبارک سخت زخمی و، د شهیدانو په صف کې قتلو، الته کې مونده نه کا، ګوري چې شدید زخم د مبارک په دې وجود باندې او شدید زخمی دی، د پروت دی. ورته وایي چې زه آقا علیہ السلام مبارک را لېږلی یم ستا حالت پوښتنې دپاره. خپل حالت بیان که عجیبه د صحابه کرامو حالاتو چې هغوی به هر حالت کې دا سوچ او فکر کولو چې زمونږ آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حالت به څنګه وي او د حالت دې ټیک وي. نو سعد بن ربیع رضی الله عنه ورته فرمای فاذهب الیه فقرأه مني السلام، آقا علیہ السلام مبارک ته لاړ شه او زما سلام په هغې باندې ووایه، او خبر ورکا چې سعد بن ربیع رضی الله عنه په وجود باندې د نیزې 12 زخم دي، او ما خپل مد مقابل چې کومو هغه مې مزي ته رسولې. داسې نه، یقینا چې صحابه کرامو ته خو الله تبارک وتعالی عجیب قوت ورکړی و، یو قوت د ایمان، او بل چې کله به دوی د آقا علیہ السلام مبارک ذات ته به وکتل نو بیا به نورم په هغه جوش کې به راغلل، او د حلاوت د ایمان نه به نور هم دوی فیضیاب شول، او په زړه کې به هغه جذبه د دین او د اسلام او محبت د باری تعالی نور به هم زیات شه. نو دوی ته بیا سخت کاره کېدل نه. اوس په دغه وخت کې دی یو پیغام ورته ورکوي، ورته وایي واخبر قومک، خپل قوم تم خبر ورکا چې انه لا عذر لهم عند الله، دا الله وړاندې به د دوی هیڅ عذر نه وي. ګوره ان قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم وواحد منهم حی، چې کله آقا علیہ السلام مبارک دوی شهید کا او په دې کې یو هم ژوندی و، یعنی خبرې ورکا، پیغام ورکا چې د آقا علیہ السلام مبارک ذات ته ګوره څوک ضرر ونه رسوي. ګوره په هغه حالت کې چې شدید زخمی دی، خپل حالت ته هیر دی، د مبارک د عشق داسې چې خپل حالت ته هیر دی. یو انسان باندې لږ زخم ولګي نو د څومره سخت تکلیف کې وي، او چې 12 زخم ستا په بلکې 80 زخم چې ستا په دې وجود مبارک لګېدلی وي، او بیا په دغه وخت کې ستا به څه حالت وي، او د مبارک په دې وجود 80 زخم لګېدلی، او په دغه وخت کې دی په خپل حالت باندې نه بلکې د آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذات ته متوجه دی، او ورته وایي چې ګورې که چېرته آقا علیہ السلام مبارک ذات ته تکلیف ورسېده، ګورې ستاسو عذر به د الله رب العزت وړاندې نه قبلیږي چې کله یو هم بیا په دوی کې ژوندی پاتې شو. دا هغه عشق و دا هغه مینه محبت د صحابه اکرامو. یو طرف ته که چېرته وګورو خپل ځانونو نه د آقا علیہ السلام مبارک زیات محبوب وو، دغه واقعین هم دا پته لګي. بل طرف ته که عملی توګه باندې وګورو، دوی د آقا علیہ السلام مبارک داسې فرمان برداره چې دوی به داسې نه کتل چې دنیا تباه کېږي، بلکې چې کله به قول او خبره به د رسول الله مبارک راغله، دوی به فورا هغې هدف ته به ځان رسولو چې کم حکم آقا علیہ السلام کړی و. غسیل الملائکه حضرت حنظله رضی الله عنه
د دې د عشق مقام شی دی د مبارک اول شپه ده د واده پیغام راځي د جهاد د تیارې لپاره د مبارک فوراً پاسيږي بیبي ورته وایي چې لږ صبر وکا او عقلم دا ویل چې لا خو وخت شته دا خو نیمه شپه ده لا شپه به تېره شي سبا به کار خو لیکن عشق تقاضا دا وه چې کله د محبوب پیغام رسیږي چې کله د محبوب رساله راشي پکار دی چې ته بیا صبر ونه کړي هغه هدف ته ځان ورسې چې کم ځي ته محبوب اډر کړی دی او حکم یې کړی دی د مبارک پاسیږي دا ښځې ته پیغام دا ورکوي که ژوندی پاتې شم نو زما او ستا حیات به یو ځای وي او که نه نو روز قیامت به بیا ملاقات کوو هغه د اعلان د حکم دپاره دی مبارک وځي خو چې کله میدان ته وردانګي دی مبارک په شهادت باندې رسیږي او دغه نظاره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې الله تبارک وتعالی عجیب سترګې ورکړې وي جنت او دوزخ یې کتلو په ناس دنیا کې نو هغه فرشتي ګوري چې کومو فرشتو حنظله رضی الله عنه ته غسل ورکولو او د هغه منظر بیان بیا صحابه کرامو ته کوي چې د هغې راوي حضرت ابو قتاده رضی الله عنه چې آقا علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرامو ته مخاطب شو او فرمای ان صاحبکم لتغسله الملائکه یعنی حنظله تاسو صاحب کم ملګری چې دی فرشتي هغې ته غسل ورکوي حنظله رضی الله عنه ته فسألوا اهله تاسو لاړ شئ د هغې اهل نه پوښتنه وکئ چې د دې څه شانو څه کیفیتو نو د ده د بیبي نه پوښتنه وکړې شوه نو هغه ورته وایي خرج وهو جنب حين سمع الهائعه کله چې د محبوب پیغام راغی دی په داسې حالت کې ووته چې د جنابت په حالت کې و آقا علیه الصلاة والسلام مبارک وجه د غسل د فرشتو بیانوي وی لذلك غسلته الملائکه لدې وجې نه دته فرشتي غسل ورکولو او بیا د حضرت حنظله رضی الله عنه ګوره حنظله رضی الله عنه د آقا علیه السلام مبارک د امر څنګه پابندي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شان او مرتبه او شوکت او کرامت داسې بیانوي وکفا بهذا شرفا ومنزله عند الله تعالی وی دغه شرف دغه کرامت او عظمت او عزت د الله وړاندې بس دام کافي دی وجه سوه چې د آقا علیه السلام مبارک هغه حکم هغه امر د مبارک منلی و ګورئ د رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک داسې عاشقان صحابه اکرام یو قسم ته ما او تا ته پیغام هم راکوي چې په هر عمل په هر قول په هر کار کې به تاسې د آقا علیه الصلاة والسلام نقش او قدم دا به راخپلوئ سیرت د رسول الله مبارک دا به راخپلوئ ګوره چې تاسو نه سیرت د آقا علیه السلام مبارک خطا نشي بیا به ستاسو دغه مقام او دغه مرتبه وي بل طرف ته د صحابه اکرامو د آقا علیه السلام مبارک نه کتل او په دې مبارکانو باندې یو عجیب کیفیت چې هغه کیفیت د اضطراب او د بې سکونۍ راتلل چې هغه واقعا ما او تا ته د ابو هریره رضی الله عنه مبارک د بعضو واقعاتو نه پته لګي او بعضو اقوالو نه پته لګي یقینا چې د صحابه کرامو په دې اقوالو کې عشق پروت او خپل دغه اقوال ما او تا ته وایي چې دغه صحابه کرامو په عجیب انداز سره عشق د آقا علیه الصلاة والسلام مبارک کړي ابو هریره رضی الله عنه چې کم کیفیت د عشقو مبارک فرمای انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی آقا علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمای چې کله زه تا ګورم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سترګې یخې شي زړه مې خوشحاله شي د آقا علیه السلام مبارک په لیدلو د صحابه کرامو زړونه یخېدل هغه سترګې چې بېتابه وي صحابه کرامو به چې کله د آقا علیه السلام مبارک زړه ته مخ مبارک ته وکته نو د دې مبارکانو په زړونو کې به خوشحالي راغله په سترګو او په زړه کې او د دې ټول وجود به سکون شه هغه اضطراب چې مخکې د آقا علیه السلام مبارک د کتلو نه و هغه به ختم شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په کتلو یو ورځ رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې تشریف فرما اچانک پاسې د لاړ حضرت ابو هریره رضی الله عنه نور صحابه کرام د مبارک دومره بېچینه و او دومره بې سکونه و
چې د مجلس نه پاسې دو او د آقا علیه السلام مبارک په لټون رسول الله مبارک خو چې په کومه لاره تېرېده هغه لارې نه به هم خوشبو تله د آقا علیه السلام د وجود نه به هم خوشبو تله دا د آقا علیه السلام مبارک یو معجزه وه یو عجیب کرامت الله رب العزت ورکړی و چې د آقا علیه السلام مبارک هر هغه څیز چې د ده مبارک د وجود سره ټچ هغه نه به خوشبو تله نو دې مبارک پاسې دو ورپسې لاړ یو باغ ته ورسېده نه لاره شته وړه لاره وه په هغې باندې دې مبارک ورننوته آقا علیه السلام مبارک چې وکته ورته وی ابو هریره ته وی آو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو آقا علیه السلام مبارک چې کله دا وویل نو ابو هریره رضی الله عنه فرمای یا رسول الله تاسې رانغلی نو موږ په حالت د اضطراب کې شو نو موږ ویل چې آقا علیه السلام مبارک چېرته دی نو دغه هغه اضطراب او هغه کیفیت د صحابه کرامو او هغه عشق او جذبه ده محبت داسې عجیب انداز سره ما او تا ته د تاریخ په دې پاڼو کې لیکلي پاتې دي دغه شان یو بل عاشق رسول چې هغه حضرت بلال حبشي رضی الله عنه چې د حبشو نه یو غلام راغلی سخت تکالیف د اسلام د پاره د مبارک خوړلی دي د کفارو د مشرکینو د لاس په ګرمو شګو د مبارک سملولی شوی دی او قسمه قسم د تکلیفونه کفارو مشرکینو ورکړي خو لیکن بیا هم د آقا علیه السلام مبارک د عشق هغه جذبه هغه جنون د مبارک په دې زړه کې داسې یو عجیبه انداز سره موجونه وهي چې د واقعات ګڼو محدثینو را نقل کړي دا یو د بخاری شریف شارح امام کرمانی رحمه الله دې مبارک فرمایي چې کله د آقا علیه السلام مبارک وصال وشو د دنیا نه لاړ نو حضرت سیدنا بلال حبشي رضی الله عنه اراده وکړه چې زه دا مدینه منوره پرېږدم چې کله دا اراده وکړه دغه ارادې نه حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک خبر شو چې بلال حبشي رضی الله عنه مبارک مدینه منوره پرېږدي ورته وایي چې ته به مدینه منوره نه پرېږدي اذان به کې چې کم وخت تا اذان د آقا علیه السلام مبارک په دور کې کولو چې کله دا خبره وکړه نو هغه د عشق هغه کلمات چې د زړه نه وځي بلال حبشي رضی الله عنه په دې انداز سره ورته وایي انی لا اريد المدینه بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم زه مدینه منورې اوس اراده نه لرم د آقا علیه السلام مبارک نه غیر یعنی آقا علیه السلام مبارک اوس نشته هغه مبارک وصال شوی دی دغه وصال د وجې نه زه اوس مدینه منوره کې نشم پاتې کېدی ما ته عشق دا وایي چې ته لاړ شه دې ځای نه ما عشق مجبوری ولا اتحمل مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم خالیا عنه هغه زیانم زه نشم حمل کولی هغه زیانو ته زه نشم کتلی کم زیانو کې به چې آقا علیه السلام مبارک ناستو ولاړو ګرځېده او هغه اوس به خالی وي دا زیانم زه نشم برداشت کولی چې هغه خالی وګورم چې په کومه مصله آقا علیه السلام مبارک ناست په کمزي آقا علیه السلام قدمونه اخستی اوس هغه خالی هغه قدمونه نشته مبارک وفرمایل چې زه دا نشم برداشت کولی او هغه واقعه او دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک آزاد کړو یو روایت کې داسې راځي قیس رضی الله عنه دغه روایت را نقلی چې ان بلالا رضی الله عنه قال لابي بکر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته بلال حبشي رضی الله عنه وای ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني کچرته زتا اخسته يم خپل ځان د پاره نو ما حصار کا وان كنت انما اشتريتني لله فدعني او کچرته زتا د الله د پاره اخسته يم بس ما پریک د بیا یو بل روایت کې موسی بن محمد بن حارث تمیمی د خپل والد نه پداسي انداز سره روایت را نقلی همدغه خبره ده پکې لما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم د آقا علیه السلام کله وصال وشو اذن بلال رضی الله عنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم لم يقبر آقا علیه السلام مبارک لا دفن نو چې حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مبارک اذان وکړ فكان اذا قال اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انتحب الناس في المسجد چې کله بلال حبشي رضی الله عنه
اشهد ان محمد رسول الله دا اویل نو د خلکو سلګي بندې شو، سلګي وهلې شروع کړل، جړه شروع شوه په مسجد کې. یعنی د بچ کله دغه الفاظ ویل د آقا علیه السلام مبارک ذات ته به قتل، د رسول الله مبارک هغه خپل چهره د مبارک با هغه ته قتل او دا الفاظ به ویل. فرمای چې لما دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله آقا علیه السلام مبارک دفن کا، قال له ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمای اذانو کا د مبارک دغه الفاظ ورته فرمای ک چیرته زتا آزاد کړي يم دې د پاره خپل ځان د پاره بس دغه لاره د بس ما حصار کا، خو ک چیرته زتا د الله د پاره حصار آزاد کړي يم بس ما ته بیا لاره پرېږدا چې ز زما. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هر عمل د الله د رضا د پاره، صحابه کرامو دا بنه کول یو عمل هغه کې للهیت نو، هر عمل صحابه کرامو په هغه کې اول د الله تبارک وتعالى رضا کتلا، د للهیت د پاره هر عمل به د الله رب العزت پر رضا کې انغخته. هغه مبارک پرتمه فرمای ما اعتقتک، تمانی آزاد کړي الا لله، مگر که آزاد کړي هغه د الله د پاره، د الله رضا د پاره. ته مبارک ورته فرمای فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله، د آقا علیه السلام مبارک د نبات بزه اذان نکوما. دا هغه عشق چې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک د تشریف فرما کېدونه بعد اذان خو یو ښه عمل دی، ښه ثواب کار دی، خدای مبارکي ولی نه کوي، عشق ورته اجازت نه ور کوي، د عشق هغه غلبه د په د باندې. بیا دینه بعد د مبارک روان شام ته ځي او په شام کې حلب مقام ته ځي. چې کله حلب مقام کې تقریبا شپږ میاشتې بعد د آقا علیه السلام مبارک زیارت کوي په خوب. آقا علیه السلام مبارک هم د صحابه سره مینه وه، د صحابه د حالاتو نه به نه خبرېدو چې یو سړی د چا سره عشق کوي نو د خپل د عاشق حالاتو نه به نه خبرېږي، او بیا آقا علیه السلام مبارک ته چې الله ورته خبر ورکولو. حضرت بلال حبشی رضی الله عنه مبارک خوب ګوري، آقا علیہ السلام مبارک ورته کم الفاظ فرمائی په خوب کې ما هذه الجفوة یا بلال اما ان لك ان تزورني، اے بلال رضی الله عنه دا تاسو بے وفایی وکړه، آیا اوس زیارت هغه ملاقات وخت قریب شوی نه دی چې ته زما ملاقات وکړي. چې کله بلال حبشی رضی الله عنه مبارک دا خوب وکړه، سحر را پاسید، د خوب د بیدارۍ نه بعد خپل سورلی تیار کړه، د لبیک د یا سیدی یا رسول الله ندا او مدینه منورې طرف ته را روان. چې کله مدینه منورې ته داخليږي نو مدینه منوره کې یا خو هغه وخت چې د آقا علیه السلام مبارک دیدار بده کولو، چې کله به نظر را واړولو د آقا علیه السلام مبارک چهره به کتله، د آقا علیه السلام قدمونه به کتل، هغه زیان خالی دي. کله مسجد النبوي ته ځي، کله حجرې ته ځي، یو طرف ته بل طرف ته، خو د آقا علیه السلام مبارک ذات په دنیا کې تشریف فرما نه و، بلکې د آقا علیه السلام وصال شوی و. راغې د آقا علیه السلام مبارک قبر روضه اطهر ته، او هلته کې دا خبره وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خو ویلي و چې زما استاد ملاقات وخت قریب شوی نه دی او غلام راغلی دی. بېهوشه پرېوته، چې کله مبارک بېهوشه شه په دې کې صحابه کرام هم خبر شو، په مدینه منوره کې خبر خور شو چې بلال حبشی رضی الله عنه مبارک راغلی دی. ډیر وخت دی مبارک بېهوشه و، چې سری راپورته که نو هغه صحابه کرام چې د اذان تم بیتابه وو، هغه اذان چې د آقا علیه السلام مبارک په وخت کې کېده هغه اذان نشته، رسول الله مبارک نشته خو هغه اذان هم نشته. صحابه کرام بیچینه دي، سکون د صحابه کرامو په زړونو کې نشته. د آقا علیه السلام وصال شوی تازه دم وخت دی، په دې کې بلال حبشي رضی الله عنه ته صحابه کرام راغلل چې اذان وکړه. هغه اذان چې تا به د آقا علیه السلام مبارک په دور کې کولو. بلال حبشي رضی الله عنه ورته فرمای زه اذان نشم کولی، ولې چې کم الفاظ به ما لوستل آقا علیه السلام به ما ته مخامخ ناستو او اشهد ان محمد رسول الله دا الفاظ سره ما به د آقا علیه السلام مبارک زیارت کولو،
اوس چې دا کلمات وایم نو آیا رسول الله مبارک بنوي زب چاته ګورما دا الفاظ نشم لسته پدې کې مدینه منوره ډکوا بوډاګانم راغلیو ځوانانم راغلیو ماشومانانم راغلیو او صحابه کرامو په وینا باندې حضرت بلال حبشي رضی الله عنه اذان نکولو صحابه کرام خپلو کې مشوره وکړه حسنین کریمین ته وایو او بلال حبشي رضی الله عنه دا هغه خبره نه غورځي چې کله مونږ دې ته دا خبره وکړو نو کې دې چې دا هغه په وینا باندې دی اذان وکړي چې کله حسنین کریمین د دې مبارک تراغلل او بلال رضی الله عنه مبارک ترنا لاسونه گیر چاپیره کړل او امام حسین رضی الله عنه د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه لاس ونیول او ورته وای چې یا بلال نشتهي نسمع اذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مونږ اشتها لرو مونږ هغه اذان اوریدل غواړو چې کم اذان بتا د آقا علیه السلام مبارک په دور کې په مسجد النبوي کې به ورکولو آقا علیه السلام مبارک اذان چې تا کم ورکولو هغه اذان مونږ اوریدل غواړو په دې کې بلال حبشي رضی الله عنه د دې خبره نه غورځوله اذان شروع ک د سیر په کتب کې راځي چې دغه روایت غنو کتابونو را نقل کړي فلما ان قال الله اکبر ارتجت المدینه چې کله الله اکبر صدا بلند کړه بلال حبشي رضی الله عنه مدینه منوره کې یو زنګاوي جوړې شو आवाजونه اوچت فلما ان قال اشهد ان لا اله الا الله ازداد رجتها आवाज نورم زیات چې کله دغه الفاظ لستل کله چې اشهد ان محمد رسول الله دغه الفاظ لستل په روایت کې راځي خرجت العواتق من خدورهن بوډېګان دا هم د کورونو راووتل او وی ویل بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم آقا علیہ السلام مبارک تشریف راوړي ځکه چې یا دا اذان د آقا علیہ السلام په دور کې کېده آقا علیہ السلام مبارک تشریف فرماش هغه نه بعد دا اذان مونږ نه دی اوریدلې دغه اذان وجه او د دینه دا پته لګي چې رسول الله مبارک تشریف راوړي او آقا علیہ السلام په تشریف نه راوړي دا خدا هغه عشق محبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره نوراوی فرمای دغه ورځ چې کومه جړه په مدینه منوره کې شوې ده دومره جړه مخکې د دینه نه و شوې نو دغه کلمات دغه آواز د صحابه اکرامو د عشق ما او تاسو پیغام دغه پیغام چې تاسو خپل زړه کې د آقا علیہ السلام مبارک عشق چې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم کم افعال هغه تاسو را خپل کړئ کم اقوال په هغه باندې عمل وکړئ یقینا دغه ژوند ختمیدون کې دی یو نه یو ورځ به دغه دنیا نه ماوتا زو او دغه دنیا به ماوتانه پاتې کیږي فانی دنیا چا سره وفا نه کوي هغه خلک کامیاب شول چې کوم خلکو د آقا علیہ السلام مبارک دا سیرت را خپل کا او دغه سیرت را خپلون کې خلک هغه صحابه اکرام چې الله تبارک وتعالى هغه ته سند رضی الله عنهم ورضوا عنه دغه سندونه الله رب العزت ورکړي دا نو مگر هغه د آقا علیہ السلام مبارک دغه سیرت را خپل کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او محبت خپل زړه کې قائم او دائم ساتلی وو هر عمل به د رسول الله مبارک د عمل هغه نظاره به کوله بیا به کولو نو الله تبارک وتعالى د توفیق را نصیب او ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مولاي